ظلم وکړ نو د مظلوم د اسمان لمنې سيزي د آه نه بیا انسان نه بچ کیږي هغه ظالم ته الله تعالی جل جلاله بیا ډیر خراب سزا ورکړي انجام ول ډیر خراب ګرځي او بس د دین بلوی خراب انجام کم یوي چې واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا هر چې ظالمان دي الله بدی د جهنم دور خشاک وګرځي نو ګورا دا خو د مظلوم د ظلم په سبب باندې دا سزا ورته ملاوي والامام المقسط او بل اغا عادل بادشاہ چې پر رعیت باندې عدل قائم کړی وي عدل نکار اخلي انصاف نکار اخلي دغه امام مقسط دعا الله نرد کوي او دا حقیقت هم نه چې کوم عادلان بادشاہان تیر شوي دي هغه وخت کې چې هغه کومې دعاګانې د خپل رب جل مجده نه غوښتي دي هغه ټولې قبولې شوي دي په تعلیمات نبویه جلد نمبر 4 صفحه 422 باندې دا خبره ذکر کوي چې د هر یو عبادت د پاره یو وخت مقرر دغه وخت د حدود نه بهر هغه عبادت نه کیږي لکه فرض مون د سحر مون د سحر وخت کې د ماسپخین مون د ماسپخین وخت کې د مازیګر خپل وخت کې د ماخام خپل وخت کې ماسختن خپل وخت کې کله سحر مون د پښمنی کې کو د ماسپخین د 10 بجې کو د مازیګر د 3 بجې کو د ماخام د انور پریوتو نمخ کې کو وغیرہ دا نه ادا کی د رمضان فرضي روزې د پنور میاشتو کې بغیر د شرعي عذر نه او یا حج د اتم نهم لسمی یو لسمی دو لسمی د لسمی ذوالحجې نه علاوه پنور روز یا میاشتو کې وکړو نو دا نه ادا کی د چا به شک پیدا شي چې یاره دا بغیر د شرعي عذر نه دی پکې لاسوي اوري چې د ماسپخین او ماسوتن او د مازیګر او د ماخام دا چې دی یعنی خپل وختونو کې ادا کیږي خو د رمضان فرضي روزې په نور میاشتو کې ونی بغیر د شرعي عذر نه بیا نه ادا کیږي نو شرعي عذر داري چې نه د رمضان روزې د بیماری یا په بل عذر سره پاتې نور میاشتو کې بیا قضا راوړي شي کنه خو لیکن دا فرضي روزه په نور میاشتو کې نه نيسي چې ته راشه د جمعې ورځې لنډې دي خلک بیا په وړي کې وګدي ورځې روزې نيسي ما به مخ کې نه نیولې زبته نه خلاص یم دا چرته ادا کی نو ګوري دار یو څه د پاره وخت مقرر لیکن د ذکر الهی دا داسې عبادت دی چې دا غي د پاره مخصوص ټیم مقرر نه دی کوم وخت چې کوي باعث د فیض او د برکت دی تعلیمات نبویہ جلد نمبر 4 422 صفحه باندې دار خبره ذکر کړو اوس نهم نمبر الله جل جلاله فرمایي چې تاسو ما یاد کړئ زبر تاسو یاد کړم خبره تم خیال لګر اوس لګ توجه دی خواته زیاته پیدا الله فرمایي تاسو ما یاد کړئ زبر تاسو یاد د ذکر د برکت انسان ته د عظیم مقام نصیب کیږي چې د خالق او مالک الله جل جلاله هم په د باندې نظر کرم فرمایي د یادوي په د باندې د خپل کرم او رحمت بارانونه ورای کوم کس چې الله یادای نو الله پاک هم دې یادای د انسان خو مجبوری ده دیکھو بخامخ الله یادی زکه چې دې د الله بنده دی د بنده کاردار چې دې بخپل مولا جل مجده یادای لیکن دغه مولا جل مجده کرم نوازه ته وګورئ چې هغه صمد بے نیاز ذات خپل بندگان یادای والله صمد دغه ممتساجد هغه بے نیاز بادشاہ او بیا هم دومره مهرباني کی چې مونږ یادو نو مونږ هم یادای اور د قران پاک په سوره بقره کې الله پاک فرمایي فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تکفرون تاسو ما یاد کړئ زب تاسو یاد کم تاسو زما شکر ادا کوئ زما ناشکری مکوئ
الله رب العزت محض په خپل لطف او کرم سره د آدم علیه السلام اولاد د سعادت عطا کړي چې هغه خالق او مالک کېدل سره سره خپل بنده لره یادای او کله چې بنده دغه په ذکر باندې رطب اللسان او دا سعادت مولا جل مجده د بل کوم یو مخلوق په مقدر کې نه دی فرمایلی د صرف انسان ته دا کمال ورکړي انسان الله رب العزت یادای نو الله پاک هم دغه بنده یادای خو د انسان د یادولو طریقې مختلفې دي د الله تر طرف نه د بنده د یادولو طریقې هم مختلفې دي دا بنده چې کوم رنگ کې هم خپل رب یادای الله رب ذوالجلال دغه بنده لره هم داغې نه په ډېر بهتر رنگ کې یادای ګورئ فاذکرونی بطاعتی اذکرکم برحمتی تاسو زما په اطاعت کولو سره یاد کړئ زه به تاسو په خپل رحمت سره یاد کړم یعنی په اطاعت خداوندی کې شپه ورځ تېرونکي خوش نصیب لره الله تعالی په خپل رحمت سره یادای په اطاعت الهي کې چې څومره گهرایي راځي دومره د الله رحمت هم په جوبن کې راځي دا بنده چې په کوم ځای باندې تیریږي دا الله رحمت هغه لره په خپله ګیره کې اخلي دغه بنده چې چرته هم کینی هلته د رحمتونو بارانونه ورېږي چې په هغې سره یوازې دی نه بلکې دنه چې څوک هم ګیر چاپېره ناست وي هغوی هم بلکې د ځمکې هغه حصه او خطه چې دی پې ناست وي د الله ذکر کې هغه هم سیرابېږي او خشک او د کاڼي په شان سخت زړه د برکت تر تازه او نرم زړه جوړېږي دا د ذکر الهي برکت فاذکرونی بالدعاء اذکرکم بالاجابة والاحسان تاسو ما په ذریعه د دعا سره یاد کړئ زه به تاسو په صورت د قبولیت کې او په احسان سره یاد کړئ کله چې بنده د دعا په ذریعه سره خپل خالق او مالک یاد کړي نو هغه رحمان او رحیم ذات د قبولیت په صورت کې دغه بنده یادای دعا ولا نه رد کوي او دغه دعا صرف قبلول هم نه بلکې پاغه باندې احسان هم ور سره فرمایي او هغه دومره کریم ذات دی چې داغه در اقدس کې څوک هم خپل لاسونه د دعا خواره کی نو محروم نه پرېږدي فاذکرونی بالثناء والطاعة اذکرکم بالثناء والنعمة تاسو ما په حمد او ثنا او په اطاعت سره یاد کړئ زه به تاسو ذکر خیر او انعام او اکرام سره یاد کړم ذکر کوونکي خلق الله تعالی جل جلاله په قسمه قسم نعمتونو سره بهرور ګرځي خدای حقیقت ورکوونکي پیژني یا اخستونکي پیژني هر چاته پته نه لګي داغي حقیقت ورکوونکي پیژني او یا اخستونکي پیژني په خبرو رسېږي هر چاته پته نه لګي فاذکرونی فی الدنیا اذکرکم فی الاخرہ تاسو ما په دنیا کې یاد کړئ زه مو په آخرت کې یاد کړم دنیا خو فانی ده او آخرت باقی دی څوک چې د دنیا یو څو ساګانې په ذکر د مولا جل جلاله کې تیری کی الله رب العزت غلره پاغه باقی آخرت کې یاد ای څوک چې په آخرت کې د مولا جل مجده په یادو کې راشي نو هغه ته بیا د هیڅ قسم فکر کولو ضرورت نشته فاذکرونی فی الخلوات اذکرکم فی الفلوات تاسو ما په خپلو خلوتونو کې یاد کړئ زه به تاسو په وسیع بیابانونو ځنګلونو کې یاد کړم په ګوشه تنهایی کې ذکر الهي خپل غمخوار جوړ کړئ خپل خلوتونه د الله په ذکر سره منور کړئ د تنهایی په لمحاتو کې د ذکر الهي د مایو او د شراب مزه واخلئ د دنیا د رونقونو نه لرې کېنئ نو ذات کبریا خپل جلیس او هم نشین جوړ کړئ بیا باغه جوابن په بیابانونو کې ستا ذکر کړئ کته کوم وخت کې په یو ځنګل کې ونخلی
او دا غي نه وته نشي په خطرو کې راګيري نو دا الله یاد بتا یوازې نه پریدي بلکې په دغه سخت مرحلو کې بستا غمخوار وګرځي.